اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. آیت نمبر 8. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کونوا قوامین شیطاسو قوامین. قوام مانا دا فرم سٹینڈ اغسطن کی. صحیح منگا ورطا پختو کیو سخت دریز نیون کی. سخت دریز نیون کی. اللہ تعالیٰ وی فرم سٹینڈ واخلا چی مسئلہ کرد اللہ دا پارے خپل حق کی نرمیو کا خدا اللہ پا حق کی نرمی یعنی ستا خپل حق دے نرم شپکی وروی بخا چاہتا خدا خبر دا اللہ دا دینی خدا وی قوام اسی لہذا ما دا حق دا پارا با سخت موقف اخلے سبکے سخت موقف با اخلے فرم سٹینڈ. قوامین مانا فرم سٹینڈ. نمبر 1. نمبر 2 کونو قوامین شیطاسو قوامین حاکمان للہ دا اللہ دا پارا. ان کم میدان کے اتارٹی در تملاوی اختیار در تملاوی نو دا اختیار با دا اللہ پا یر استعمالے. دا اختیار با سنگا استعمالے دا اللہ پا یر با استعمالے. دا دو امانا شہداء بالقسط گواہان شہید انصاف تقاضا باندے. نو اس دا ملک پا عدالتی نظام کی دو شیونا اہم وی. نمبر اول گواہی. نمبر اول گواہی او نمبر 2 حاکمیت. فیصلہ کن قوت. فیصلہ کن قوت. اس دلتا اللہ تعالیٰ ہوئے چا قوامین للہ حکمران شید اللہ دا پارا گواہان شید انصاف تقاضا باندے. حکمرانان شید دا پارا دا اللہ دا پارا گواہان شید دا عدل او دا انصاف تقاضا باندے. سورہ نساء تا واپس لار سے آیت نمبر 115. تدوارو آیتونو موازنہ کئی. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کونو قوامین شیطاسو فرم سٹینڈ اغسطن کے حاکمان بالقسط دا انصاف تقاضا بانے شہداء اللہ گواہان شی اللہ دا پارا. نو سکر سورہ نساء آیت کے لیکن ما طرف تو گرے آسان و کوشش دا سورہ نساء پا آیت کے اللہ تعالیٰ ہوئے چھے حکمرانی کوئی نو دا انصاف تقاضا بانے گواہی چھے کوئی دا اللہ پا یرا. دا سورہ مائدہ پا آیت کے ہوئے چھے حکمرانی کوئی دا اللہ پا یرا چھے گواہی کوئی دا انصاف تقاضا بانے. نو پتہ ہو لگے دا چھے دا دوارو کارونو دا پارا دو شرطو ندی. دا دوارو کارونو دا پارا دو شرطو ندی. اول چھے حکومت یا اختیار وی در سرا نو پکی شرط دا اللہ یرا نمبر اول. اور نمبر 2 دا عدل تقاضا. نمبر 2 دا عدل تقاضا. او چې بطور گواہ گواہی کے نو بیا پکې دغه دو شرطونه دي دا الله یرا او دا عدل تقاضا. دا الله یرا او دا عدل تقاضا. نو واپس خپل سبق طرف سے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کونوا قوامین شیطاسو فرم سٹینڈ اغسطن کے حکمرانان للہ اللہ دا پارا شہداء بالقسط گواہان دا انصاف تقاضا بانے. ولا یجرمنکم شنآن قوم اباعث دن کی تاسو شنآن قوم دشمنی دیو قوم غلا پدے خبرا اللہ تعدلو چی انصاف بنکوئی. اللہ تعالیٰ فرمائی کہ چا سر دی نفرت وی چا سر دی دشمنی وی چا سره د اختلاف وی دغه اختلاف دشمنی او نفرت او عداوت ته په دې باعث دي چې ظلم ورسره وکړي. ظلم باندې کې یعنی دشمنی به هم د عدل تقاضا باندې کې دشمنی هم څنګه کې د عدل تقاضا باندې بکې دا نه چې داغه یو حق دی غیبه ناجایز قبضه واچي ځکه چې ستا ورسره دشمنی ده یا د خوخ نه ده داغه خلاف یو دروغ گوايو کې ځکه چې ستا ورسره
دشمنی دا نفرت ستا په لاس کې اختیار دی هغه ستا عدالت ته راوستی شو ستا د هغه خلاف یو ظالمانه فیصله وکړه د عدل د تقاضې خلاف ولې ځکه دغه سړی ستا بدي شي خبره نه الله تعالی فرمایي داسې ونه کوي ولا یجرمنکم ابائس دن کی تاسو شنعان قوم بغض عداوت دیو قوم پدی خبره اللہ تعدلو چی عدل بن کوئی اعدلو عدل کوئی ہر چا سرا عدل کوئی ہر چا سرا حتی کہ د فیصلی زد پریوزی ستا پا زان باندے یا ستا پا والدینو باندے یا ستا پا اولاد باندے خو خبر بکمکے حق بکے خبر بکمکے چی خبر حق دارا خوزد والدین طرف نه معافی غواړم خبره حق دارا خوزد د خپل بچی طرف نه معافی غواړم خبره حق دارا خوزد د خپل رور طرف نه معافی غواړم چې جرم د کړی خود معافی غواړم خبره دین کړه دا بنوي چې نه خبره هی غلطه ده زما رور هیڅ جرم نه کړی زما زوی هیڅ جرم نه کړی دا خو به انصافی ده اعدلو عدل کوئی هو اقرب للتقوى دا عدل دیر نزدیر دا اللہ یریتا نو کم سڑی کی چی عدل بھی دا انصاف تقاضا بانے خبر کئی نو پتہ لگے دا چی دا سڑے دا خدای یر لری سڑے سکئی دا خدای یر لری او یو سڑے کاغا دا عدل پا تقاضا بانے خبر نکی نو کاغا 200 وزل دعوو کی چی دا اللہ نا دیر یریگم منگو تا خور یریگی تا اللہ نا دیر یریگی بیا دا عدل دوری پامال کا اللہ نے رہے گی بیا عدل والے پامال کو بیا واپس اگر سورہ نساء طرف سے ایت نمبر یوصل 15 پیدام کو یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین حکمرانا شید انصاف تقاضا بانے شہداء للہ شہادت کو ان کی خالص اللہ لپارا ولو علی انفسکم اگر کدا حکم یا شہادت استاد ذات خلافی اگر کدا حکم یا شہادت استاد ذات خلافی یوا او الوالدین یاد د والدین خلافی او الاقربین یاد د رشتہ دار خلافی خبر حق کوا خبر سکوا حق کوا اچھا اس کلا کلا یو سڑے د ځان نه مفتو کې تقوادار او خدا تر سے جوړ کی خدا تر سے جوړ کی او جج سے دا فیصلہ خود انصاف تقاضا باندې برابر نه یہ سڑے غریب څه سڑے فقیروں سڑے محتاجو سڑے با فقیر و محتاجو حکم دویم فریق سره چې زیاته کړی دی کم دویم فریق سره نو کاغاړو بادشاہ هم دی عدالت کې چې کله د عدالت په کرسۍ ناست دی بیا د چا د بادشاہت او د چا د فقر د هغې تصور خو به نه خپلی د عدل تقاضا به خپلی دې ته به نه ګوري دا یو طرف ته سړی مالدار دی بل طرف ته سړی غریب دی اگر چې د غریب او فقیر زیاته هی مالدار سره کړی دی او ته وایې چې د دې خلاف زه ځکه فیصله نه کوم کہ اگر مقابل کے سڑے مالدار دے دے فقیر دے اللہ تعالیٰ فرمائی دینا پتہ لگے گا کہ تب دے فقیر بانے زیاد در دے گی اور اللہ تعالیٰ سر اس احساس در فقر دیشتا یو مانا اس دے خبر کہ دغه سڑے مالدار دے زکتا دے اگر پسد بانے خبر اور فیصلہ ہوکا نو کہ اگر مالدار دے نستا دشمنی وسر پس بنیاد دا دستا فیصلہ کو بیا پا حسد بانے بنا دا دا پس بنا دا دا کو بیا پا حسد بنا دا کہ دا اگر پا حق کے دے فیصلہ ہوکا نو بیا د عدل تقاضا نه ده دا خو تا د هغه د مالدارۍ په اساس باندې فیصله وکړه د دې وجه الله تعالی ورپسې وي چې ان یکن غنیا او فقیرا کوي دغه متعلق شخصیت مالدار یا فقیر فالله اولا بهما الله تعالی زیات حق لري د دې دواړو مقابله کې تب خبر الله د پاره کې تب فیصله الله د پاره کې تب شهادت اللہ دا پارا کے شہادت دا چا شخص دا پارا نا دا مالدارہ یا دا فقر دا وجہ دا رشتہ دارہ یا دا تعلق دا وجہ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا لہذا دا خواہشات و اتباع مکوئے تک رشتہ دار دا پارا گواہی کے دا دروغ و پاساس دا تک گواہی کے دا اللہ دا پارا کہ خواہشات و اتباع کے خود خواہش اتباع دا تک یو فقیر سره چې هغه ظلم هم کړی زیاته هم کړی مالی اعتبار سره کمزور دی خود هغه په خلاف باندې فیصله ځکه نه ورکړي حالانکه د قانون تقاضا لګا چې دا سړی غریب او فقیر دی نو دا ته انصاف کې د خواهش تقاضا پوره کړي دا خود خواهش تقاضا پوره کړي واپس کول سبق
یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو کونوا قوامین للہ شیطا سو حکمرانان اللہ دپارا شہداء بالقسط گواہان د انصاف تقاضا بانے ولا یجرمنکم باعث دن کی تاسو شنآن قوم دشمنی یا غداوت دے قوم سرا غلا پدے خبرا اللہ تعدلو چی انصاف بنکوئی اعدلو انصاف کوئی هو اقرب للتقوی دا انصاف زیاد نزدیر دا اللہ یریتا واتقوا اللہ یرے گئی اللہ تعالیٰ نا ان اللہ خبیر بما تعملون تاکہ سر اللہ تعالیٰ خبر لن کے دے پاچ تاسو عمل کوئی وعد اللہ الذین آمنوا وعدہ کرے دا اللہ تعالیٰ کسانو سر چی ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات عمل کرے دنے کولهم مغفرتن چی دے دوی دے پارا مغفرت دے و اجر عظیم و لوی اجر دے والذین کفروا آکسان چی کفر کرے دے وکذبوا بے آیاتنا تکذیب کرے دا آیتن زمونگا اولائک اصحاب الجحیم دا کسان ملگری دا اور و دا جہنم دے یا ایوہ الذین آمنوا تو سورہ مائدہ ابتدا کے منگ دا ویلو چی دا مضامین دا پتہ لگی چی دا سورت دا شپگم کال دا ہجرت پا آخر کے یا دوم کال پا ابتدا کے نازل شوے دے شپگم کال دا ہجرت پا آخر کے یا دا اوم کال پا شروع کے نازل شوے دے ذکر چی دا ریفرنس اللہ تعالیٰ ورکی دا حدیبیہ واقعی تا کمی واقعی تا دا حدیبیہ واقعی تا اور دا حدیبیہ واقعہ پا ہجرت پا شپگم کال آخر کے یا دوم کال ابتدا کے شروع ہوا یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم اس واقعہ دعویٰ کہ پیغمبر علیہ السلام روانو عمرے تا سوار لسو صحابہ سرا سوار لسو صحابہ سرا او دا آغا دورو کہ پا بدر کی کافران تا شکست شروع دا آغا دورو کہ پا غزوہ احزاب کی کافران تا شکست شو دا آغا دورو چی اسلامی ریاست دیر خور شو او کافران یا مکی والا دیر ذلیل شو مکی والا دیر ذلیل شو لہذا پیغمبر علیہ السلام چی اعلانو کو چی عمری تبزم نسوار لسو صحابہ ورسر دمونو لکل منگم زوجی سوار لسو صحابہ روان دی ورسر وشانم دزک آغا زمانہ کے لئے حج فرض نو قربانی بچرتا کی دا عمرہ کی بکی دا قربانی بکم دا کی دا پا عمرہ کی وکیدہ نظام سرے وشانو مغسطی بھی دا لالولو دا پارا لالولو سوار دا سو صحابہ روان دی اس واقعہ دا اسے چی مشرکین مکہ اغیی خپل یو میٹنگ او اجلاس را غسطو لوی جرگی اجلاس را غسطو چی دا خو دا مسلمانان کرازی دا خو زمون غیرت بانے حملہ دا چکہ من سرے بلا جنگون ہم کری دی شکستونی ہم را کری دی دا خو زمون کا کیپیٹل دے خدای دے ورکا اغا چی دی کیپیٹل ترازی کیپیٹل خو ٹک تا چستا دے خو اغا خود مذہبی شعارو دا ادائیگاہ دا پار رازی اور پا مذہبی شعارو ادائیگاہ بانے دنیا کی چرم چاپا بندی دشمن تم نظر گولے ہونے لگے ذکر دا بین الاقوامی مسلمہ اصول لی پا خواز مائنہ را روان دی دا دو ملکونی او بل سر دشمنی ہومی خو پا مذہبی شعارو پابندی نہیں اس مثلا دا سعودی عرب خدا نہ خواستہ کہ چاہ بل مسلمان ملک سرا یا غیر مسلم ملک سرا رانے ہوئی جنگ ہوئی ور سرا خدا آغا ملک مسلمانان چے کل حد درازی نہ سعودی عرب پہ پابندی لگو رشی در مسلمہ اصول خلاف تھی یا چلو یو بل مثال بدل کم پاکستان و انڈیا 50 کالو شو بر سر جنگ 50 کالو شو یو بر سر جنگ دے و مکمل دشمنی دا خود پاکستان دا کم مسلمانان اگر کہ وہ بدعت تے خود پاکستان دا کم مسلمانان دا اجمیر شریف زیارت تا چروانی صحیح نو دا علتا مذہبی گویا عبادت گڑا رشی ہندوستان پابندی لگو رشی نشی پہ لگو لے اور دا ہندوستان نا چے کم سکان دا گرو نانک سے دا مراسم و ادائیگاہ دا پاراوی دا راغوی حج دے نو پاکستان پابندی لگو رشی نشی ہاں کنڈیشن زیاد کی چھ مونگ بچکیں کو دا بکو فلان بکو خدا نشی ویلے چنا تاثراتیں نشی ذکر دا مسلمہ اصول خلاف تھی بے عین ہی دا قانون روانو پا دنیا کے چھ کلو مکی والا فقبلو دشمنانو پابندی نے لگو لے چھ تاسو بیت اللہ تا دا عبادت تا پارن شہرات لے نو دا مشورہ اکڑا چھ اس کا ڈائریکٹ دا چھ پابندی لگو نو دا خود بین الاقوامی اصول مسلمہ خلاف ورزی دا پورا دنیا کے بہت شرمی گو دنیا بہت مخالف شی دنیا کے بہت شرمی گو او دنیا بہت مخالف شی نو صدا سے طریقہ جوڑول پکار دی چی دے پیغمبر نا سحرکتو شی صلی اللہ علیہ وسلم او منتب بہانہ ملاو شی چی دا خود بم بلاست پر روانو سر پر روانو
د بم بلاست کولو د پر را روانو، تخریب کارای د پر را روانو، دهشتګردای د پر را روانو. لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خلاف دوی خو اول دا وکړ چې مختلفو قبایلو سره رابطه وکړه. احباش جدي سره نږدې په لوی علاقه کې احباش د توران نه څوک دا توران حبشیان دا وسیدل، نو دوی سره رابطه وکړه چې تاسو د مسلمانان پوي کوي زمونږ د په میاس کې ټینشن دی، مبادل ته څوک په مکی والو کې څوک مين یعنی حساسیت ورته پیدا شي او په جنگ کې زما پلار دې قسم کړو نو چرته حمله کوي کینو ورسول الله جی بټوست خبره صحیح دا زمونږ لپاره ډېر شرم خبره ده چې د عبادت لپاره روان دي ته چې حمله کړي نو زمونږ لپاره شرم خبره چې موږ پروټیکشن ورنکړو چې موږ پروټیکشن ورنکړو. لہذا تاسو دې په دویمه خبره ده چې غالبا دیم د خیر په اراده نه دي روان، ان د شر په اراده را روان دي. لہذا د احباش مشر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره رابطه وکړه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته ته وګوره مونږ ټول په حالت احرام کیو سکیو په حالت احرام کیو، حالت احرام کې خو جنگ سکے بد خبره هم څوک چا کنه شي کوله. یو خبره، دویمه خبره وې داغه تایید دار چې مونږ د جنگ سره اراده نه لرو چې مونږ سره ثقيله اسلحه نشته، سره نشته ثقيله اسلحه را سره نشته. هر چې د تور تعلق ته تور خو زمونږ د جامع حصہ ده، لکه زمونږ په قبایلو کې ټوپک در قبایلو د جامع حصہ ده. یو سره اب ډیر غریب وي خود جامو سره سره وسونه کوي ټوپک به خمسه کې دا غیر کلچر حصہ ده. نو ورته ور چې توره د جنگ د پاره نه ده، دا زمونږ د کلچر حصہ ده. صحیح. نو موږ سره ټول سره توره ده، ثقيله اسلحه چا سره نشته. درېمه ده چې موږ ځان سره اوشان را روان کړی دي د ذبح په اراده باندې. نو که موږ د جنگ په اراده راتلو نو موږ ځان سره اوشان راوستل. نو د احباش مشر او هغه دا وتل چې احباش دا ډېر اغنی خلق په یو باندې پوریږي، پس پوریږي په یو خبره باندې پوریږي. لہذا دې به تلخیو شي او د جنگ به شروع شي، موږ به غم نه خلاص شو. د احباش به جنگ شروع شي مسلمانانو سره، نو موږ به جنگ نه خلاص شو. پیغمبر اسلام چې حکمت عملی سره دې پوي کړ، نو د احباش مشر راغی ورته تاسو زیاتې کوي مکه ولته سوې وې تاسو زیاتې کوي. یو بیا د طائف سردار نعیم ابن مسعود داغه نامه ده، اهل طائف دا د علاقه معتبر خلکو. نعیم ابن مسعود سره مکی والا رابطه وکړه چې تیر د مسلمانانو پوي هغه ورته راغی او ورته ډېر وی ډېر زما مشوره ده چې تاسو مزي. پیغمبر اسلام هغه ته هم دغه بیان وکړ، هغه ته هم دغه بیان. لہذا هغه مکی والا ته راغی او مکی والا ته وی چې ګوره دا وی اس اراده جنگ نشته. دا دویمه خبره. درېمه د دین وړاندې چې لا پیغمبر اسلام د حدیبیه د مکان ته نور رسیدلې، دا مدینه منوره ده، دا شمال شمال دا شمال ته مدینه ده، دا جنوب ته مکه معظمه ده. دا خو نه غلار راغله د مکه معظمه ده. پیغمبر اسلام په دې لار روان دي، عمره ورو قافله اور سره په دې لار روان دي. خو ځان نه مخکې مخبرین لګلي دي، څوک لګلي؟ انفارمنت ټو ګیټ انفارم، چې اطلاعات حاصل کی چې هغه څه کوي. دا کوم عمر چې مونږ وو صح حقیقت هم شته او کنه اسې چا سپریډ کړی دي. نو مخبر وته واپس راغی ویجی دا په دغه لار کې خالد ابن ولید د مصلا کسانو سلور سو سره ناشته سورہ کسانو سره سلور سو کسانو سره. لہذا چې کله درته ورسونه پلانینګ ادارې چې به تاسو چیړي هي بس کې چې اریټیټ کوي ومو ا کسان به تاسو کې اریټیټ کوي ومو او که تاسو اریټیټ وي سه حرکت مو کو نو هغه تاسو خلاف بیا پورا میډیا استعمالي چې دا ګوره شر نه روانو څه روانو شرط او جنگ تر روانو. لہذا پیغمبر اسلام د حکمت عملی نه فائدہ واغسته داسې بدل الله لار داسې بدل کړ داسې لاړ بالکل د میډیټرینین بیچ ته ورسېده چې دې ټسل ځان خلاص د امن په خاطر. لہذا دلته روان شي دې ځای چې دا حدیبیه ده جدي را ده دا حدیبیه ده. اوس ته شمیسی وای هغه زمانه کې نامه حدیبیه و، اوس ورته څه شمیسی. او چې کله سړی د جدي طرف نه رواني نو هغه ته روډ چې همې جانه کوم ځای دوه شي اجرانی روډ چې دوه شي للمسلمین لغیر المسلمین، دا مسلمانانو لپاره دا غیر مسلمانانو لپاره. دا حدیبیه ده، دا حدیبیه ده. دا موجوده سړک نه لغون د جنوب طرف ته دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیرا شولې و او صحابه ورسره و. پیغمبر علیه السلام سره صحابه دلته ډیره په حالت د احرام او دا وفدونه ورسره راځي خبر ورسره کوي او وفدونه راځي او خبر ورسره کوي. د تنعیم طرف نه تنعیم دغه ته وځي د تنعیم طرف نه د سحر د مانزه وخت اتیاو کسانو اهل مکه مسلمانانو باندې حمله وکړه. اتیاو کسانو مسلمانانو باندې حمله وکړه، کانی په وشتل کانی دې لپاره چې اریټیټ
او دای حرکتو کی چې موږ پروپاګیټ کو چې دا تخریب کارای روان دي تاسو روان دي تخریب کارای روان دي صحابه دا اتیا واړه کسان اونې ولا خدای په حالت احرام کې جون خو کوي نشو نه پکانی وشته شو لہذا دا اتیا واړه اونې ول او ویني ول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راوست حضور صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کینو د سار د مانځنه بعد نور خطو وخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ډېر تلقین ورکړي چې ګوره بشي مونږ د عبادت په خاطر راغلي خامخ را تاسو دا کار ولې کوئ ولې مونږه اریټیټ کوئ فتنه او فساد له جوړوي دا وګورئ مونږ جامه احرام موچول دي مونږ خبرم سخت نشو کوله احرام موچول دي عبادت پیرا در روانو وشان را سره دي ثقيله اصلا را سره نشته د جنگ مې سره ده نشته دا اتیا او رهای کړئ واپس دی پرې قودل بهر تقدیر دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم پروت دی دا وفدونه زیرازي مسله سرته اون رسیده چې مسله سرته اون رسیده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بالعاقبت فیصله وکړه چې زه یو قاصد لېګم یو قاصد یو میسنجر لېګم چې هغه ورشي او د اهل مکه سره خبر وکړي چې یای په دې مطمئن کی په دې چې مونږ ته اجازه راکړي او مونږ لاړ شو او عمره ادا کړو او یا کم از کم سموایدی طرف ته وبلی ځکه دا خو عین کوس مونږ واپس شو او بل کال راځو خو د خپل مضبوطی بیا خو ورو فریدي نه دا خو مونږ باندې د عبادت او لار فرع اور بند شو لہذا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول صحابه باندې چې نظر واچو د ابوبکر انتخاب ونکړ رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر انتخاب ونکړ رضی الله تعالی عنہ انتخاب وکړ چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ او داغي وجه دوی چې د عثمان انتخاب وکړ یو خدا چې حضرت عثمان رضی الله تعالی ډېر بردبار سره څنګه ډیر متحمل مزاج سره که چا به اریټیټ کو هم هغه اریټیټ کېدنه ورته متبسم انداز په سمایلینګ فیس په ولا جواب ورکو چې ګوره وروره زما په خیال ته زما په خبره باندې پوه نشي زما د خبرې اصل تشریح ده صحیح اوس کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت عمر لګره رضی الله تعالی عنہ او هغه ته چکه کوي خبره کړي حضرت عمر کو مزاج ده چې هغه د پرکست او د پرک النتیجه وسو جنگ ده نبی وسو لہذا پیغمبر صلی الله او دویمه ده چې د حضرت ابوبکر خاندان او د حضرت عمر خاندان اکثریت هغه مسلمانان شیو او د مکه معظمه نه مدینه منوره ته مایګریټ شیو په مکه معظمه کې نو پاتې او هر چې حضرت عثمانو داغه د خاندان وافره یې په مکه معظمه کې و هر پیغمبر اسلام مخالف و او د عربو ژوند لکه زمونږ د پښتنو قبایلی ژوند دی څنګه ژوند قبایلی ژوند دی نو د قبایلو په ژوند کې د قبیله د فرد لپاره سره ارث کوي روان کوي او نارواهم کوي ټیک د په موقف کې به سره ستا اختلاف وي خو کله د جنگ غړي خبر رااله بیا سره وای دا زما عزیز دی سره به سره دا وای زما عزیز دی پښتون دی دا دې پښتون بیا د پښتون لپاره موږ سر ماتو موږ راغاو سره جایز دی کنه جایز دی صحیح شو خو پښتو خو نشو پرې خو دی موږ په وطن کې ضرب المثل وای د پښتو کانه په ابو کې نو رستيږي تاسو سره تشته کنه کانه پیژنه تیګه نو دا وای او بو کې وځي شی واچي که اوس په نه دی واچول اهن نوم سموده په سوال شي او رسته شي او ختم شي خو هر کانه که څومره پروتي او بو کې نور سختيږي د کانه خو مزاج دار چې او بو کې پروتي نه نور سختيږي مالته به پښتنو ضرب المثل ویل دي وې د پښتو کانه دا په بو کې نو رستيږي یعنی کوم خبره چې د پښتونولای په حواله باندې کدی باندې سنچري زوم تیر شي هغه دړيږي نه سړی یو وخره او باسي ها فلاني وخت یاد تاسو مون قبيله سره د عمل کړه موږ بیا ته چې پښتو کانه دا نو ورستيږي خو اني هاو دا قبایلی ژوند کې دا شیشتا لہذا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه فلسفه په اساس حضرت عثمان انتخاب وکړو چې د مکه معظمه تلار شي د سره کو سوګاتې کوي کوله ورسره نشي ځکه دا قبیلات ته موجود ده څه شي نه قبیله چې اگر چې زما دشمنان دي او کافر دي مسلمانان نه دي او کله قبیله مرګري سره ورسوګاتې کوي نه ور سره سپورټ کوي هغه بیا په مقابله ولاړی هغه خبره نشي برداشت کوله ته وایې چې کینه او مرګري ته زمون مرګري اب نه استاد مرګري دا زما کزن دی استاد مرګري ته قبيله ژوند راغله صحیح نو پیغمبر اسلام ورته عثمان رضی الله تعالی عنہ ولګو او حضرت عثمان چې ولګو چا یو پروپاګاندا وکړ یو ری عمر خور کو چې حضرت عثمان هغه شهید کړ ته ټینشن دومره زیاتو او چې کله ټینشن پیدا شي نو هر قسم ری عمر پکې کار کوي ری عمر پټنشن کې چې ټینشن ني یا ری عمر کار نه کوي خو چې ټینشن پیدا شي یا عمر ډیر خلارو باسي لہذا یو عمر چا خور کو چې حضرت عثمان شهید کو رضی الله تعالی عنہ لہذا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا خود انساني اصول مکمل خلاف ورزي ده اول د عبادت نه خلق منه کول د مسلمه اخلاقیات خلاف ورزي ده دویم قاصد او امبیسډر او سفیر وجل
دا د مسلمه اصول خلاف ورزي ده. په دنیا کې دا مسلمه اصول دي چې د دشمن سفیر هم څوک وژني نه، بلکې سفیر له پروټیکشن ورکړي. دا موږ تاسو له مثال کوم چې د انډیا او پاکستان مېز کې کله جنگ شروع شي نو ټینشن څنګه سختيږي، نو فورن پاکستاني رینجرز هغه د انډیا د هاي کمیشن نه هر سفارتخانه چاپیره ټانکونه منکونه ودرې صحیح او مورچې ونیسي چې اوس خو خلک مشتعل شو نو په دې سفارتخانه باندې څه کوي اٹیک کوي او دا نه یلته په انډیا کې د انډیا رینجرز هغه د پاکستاني سفارتخانه چاپیره ټانکونه ودرې هغه روډونه بند کړو، هغه طرف ته چا گزر بیا نکیږي چې څوک مشتعل نشي پورمنډ نه کی صحیح. لکه دا مسلمه اصول دي د دې خلاف ورزي نشي کوله. لہذا پیغمبر اسلام دا خدای د مسلمه اصول جنازه وستا. لہذا صحابه ته یو بیان و تاسو اوریدلی دي چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړه. دا خبره په حقیقت باندې مبني، دا خو د مسلمه اصول خلاف ورزي ده. نو دې قوم له درس ورکول پکار دي، یو عبرت والا درس ورکول پکار دي چې تاسو ما سره ملګرتیا نه کوئ. لو قاتلنا ولو وحدي، زبدا جنگ کوم په یوازې ځان باندې، دا جنگ کوم په یوازې ځان باندې. صحابه وې نه دي ته به حکم کې مونږ به ځان قرباني کوو. نو پیغمبر اسلام ته الله تعالی وې د دوی نه یو نوې پرامیس واخلا، د دوی څوک یو نوې پرامیس واخلا، بیعت وې ورته. لہذا پیغمبر صلوات و سلام ام غیلان مونږ کی کر وای ورته تاسو ورته سوای خوشکه کې یو نه لولې زوزانی پکې تاسو وطن کې بومي ته چې ما کې مونږ کی کر وای ورته نو دا کی کر لولې زوزانی پکې لولې اغزی پکې فادا وشان خوري وشان خوري ها د دشتیونه دا بعد د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غیونه لاندې کېناستو هغه ونه ته داس تکیا راغولو او دا صحابه یو راتل پیغمبر علیه السلام لاس کې غوسوار له 100 صحابه پیغمبر علیه السلام سره بیعت وکړو. دې ته وای بیعت د مرګ چې موږ ځان قرباني کوو. په جنټلمن پرامیس ته موږ ورته موقع لپاره ځان قرباني کوو او چې ټول بیعت وکړو نو دا خو یقینا و چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړل دي. لہذا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی تاسو گواشه چې فار ټایم بین ما دا خپل لاس بارو کو چاہتا حضرت عثمان تا الله اس میں بارو کو چاہتا او دا خصوصیت واضح حضرت عثمان دے کہ پیغمبر ورته خپل بدن حصہ بارو کړی دا، پیغمبر ورته د خپل بدن حصہ بارو کړی دا. وی دا لاس ما بارو کو عثمان تا ځکه امکان څه چې اجوندې دا خبر غلط وي او ژوندې دا خبر غلط وي. لہذا دا دی و چې کوم ټایټل به دی خلکو ته ملاوي چې څوک ما سره دا پرامیس کوي زه نه غواړم چې عثمان دې دینه محروم شي. لہذا زدا لاس هغه تبارک کوم دا خپل لاس کې چې خود چې دا حق دا بیعت او دا پرامیس د حضرت عثمان لپاره دی. نو یو خدا چې حضرت عثمان پیغمبر ته صبر رانیز دیو چې خپل بدن ورته بارو کو نمبر اول او نمبر 2 چې عثمان باندې پیغمبر سمره کلک اعتماد داغه په بیحاب باندې د مرګ بیعت وکړو، داغه په بیحاب باندې وکړو یعنی داغه طرف نه د مرګ خبره په خپل وکړه چې زه به ځان قرباني کوم. صحیح نو دې ته وی بیعت الرضوان واقع خلص تفصیلی روان سورہ احزاب کې لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. اوس دلته الله تعالی هغه ته ریفرنس کوي چې تاسو باندې خدای سورہ احسان کړو چې خلکو تاسو چېړلې اریټیټ کولې خو الله تعالی تاسو کنټرولولې چې دا فساد جوړ نشي. یو دویم دا تاسو حالت د احرام کې وای او دا مرغان څه شي مرغان او دا خرګوش دا خرګوش څه وای سوي دا سوي دا تاسو خواته راته او په حالت د احرام کې خسرې ښکار نشي کولای. صحیح نو دوی به اثر ورته څه کتل از د عربو وخت ډېر خوښ لکه انسان رحمت پشان. صحیح خدا څخه ورته وکتل ها دغه په حالت د احرام کې نو پلاس نه شو چولې. الله تعالی وای دا ما تاسو ایمان مضبوط او وختل ځکه ایمان مضبوطی کی سره ټیسټ سره ټیسټ سره. نو لاندې وګوره دې آیت یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت الله یاد کړئ نعمت الله تعالی علیکم تاسو باندې اذ هم قوم هغه وخت چې راته کوي قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم چې راوګد کې تاسو لاسونه خپل قتل کې تاسو لپاره فکف ایدیهم عنکم الله تعالی باندې سات الله سن د دوی د تاسو نه واتقوا الله یریږي الله نه وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص په الله باندې اعتماد دیو کې مؤمنان. نو الله تعالی وای دا غي لاس می بند کړ تاسو کې مم تحمل او بردباری پیدا کړه چې دا فساد پیدا نشي. سوره الاحزاب
اور سورہ فتح کی نا سورہ حضرات میں سورہ فتح کما سپارہ کی بڑی اجتماع کی پیدا مکو اول اگر آیت نمبر لس پیدا مکو ان الذين يبايعونك تاکید سرا کسان چې بیعت کو تا سرا جنٹلمین پرامس لاس کے خود ته بیعت وای ایسو او بیعت د بیع نه دی بیع معنا ده سیل کول ځان خرڅ نو دغه وخت کې سړی ځان خرڅ کی په دا خبره باندې پر ځان خرڅ کی په ځوانه په دا خبره باندې انما یبایعون الله خبردارا چې دای بیعت کو الله تعالی سره ید الله فوق ایدیهم لاس د الله د پاس د لاسونو دوی دی فمن نکسا پس چاچ ما کدا بیعت فانما خبردارا ينقص على نفسه چې دای ماته دا بیعت په ځان خپل باندې وبال بدل پاره ومن اوفا سوک زیاد وفا کونکے بما غاہد علیہ اللہ پا خبرہ چی معادے کرداغی بانے اللہ تعالیٰ سرا فسیوتے اجر العظیمہ زرد چور کئی بدل اللہ تعالیٰ اجر عظیم نو اس آیت نمبر 38 سے نا خود بیعت سے کرشو لقد رضی اللہ عن المومنین تاکہ سر خوشحال شوے دے اللہ تعالیٰ داغ مومنانونا مومنان کم مومنان تصور لسو کسان از یبایعونک جکل دوی بیعت کو تا سرا تحت الشجرت دون دلان دے فغلم ما فی قلوبهم اللہ تعالی غالم پاغشے چپزرون دو دوئے کیو چلی دا بیعت دیر اخلاص سرکو دا بیعت سرکو دزل دے اخلاصا فانزل السکینت علیہم اس کل چی خبرہ سڑے دزل دے اخلاص کئی نو اللہ تعالی پا خبر بانے مطمئنوں کی او کہ خبر صرف دجبی دزل دے اخلاص نہیں بیار سڑی پہ اطمینان نہ پیدا کی دی وجہ اللہ تعالی وہ اس لیے خبر دزل دے اخلاص کولا فانزل السکینۃ علیہم اللہ تعالی نازل کے اطمینان دے بانے واصابهم فتحا قریبا اور اللہ تعالی بدلہ کے ورکدویلا یونس دے فتح اللہ تعالی فرمائے چ التے ناقابل تسلیم شرائط تسلیم کر تو حدیبیہ معاہدہ کے ناقابل تسلیم شرائط تسلیم کر نو اللہ تعالیٰ داغے بدلہ کی یو نزدی فتح والا ورکا پا خیبر کے کم دے والا ورکا نزدی فتح والا ورکا پا خیبر کے وعدکم اللہ ومغانم کثیرتا ادھیر غنیمتون ورکل یا خزونا چدیران وکان اللہ غزیزا حکیما ادھی اللہ تعالی غلبے والا و حکمت والا وعدکم اللہ مغانم کثیرتا وعد کرے تاثر اللہ تعالی دیر غنیمتون تاخذونها چتا سبیران سے فعجل لکم آزے فوراً درکل تاثلا حدیبیہ پسی فوراً درکل حاضی دا غنیمتون دا خیبر وکف ایدی الناس عنکم بند ساتل اللہ تعالی لا سند خلق و دتا سنا دکم خلق د حدیبیہ د معاہدے پا اساس باندے مشرکین مکہ اگئی دلس کال د پارا پابند مسلمانوں خلاف جنگ منگ یا چاسر ملگرتیا نشو قول اللہ تعالی فرمائی وکف ایدی الناس عنکم گورا د شاہ طرف میں تاسو بالکل محفوظ کری ہوئی لکہ د مکی والا طرف نہ خطرہ نوا ولی نوا لکہ ٹریٹی وا ای طرح سے ای طرح ٹریٹی وا معاہدہ ہوا سنا وکف ایدی الناس عنکم اللہ تعالی بن سات اللہ سند عالم کودتا سنا ولتکون آیتا للمومنین اللہ تعالی وی دا فتح دا خیبر میں درکلا دا میں دے پارے چې تاسو د پاره یو ایویډنس پیدا شي چې دا کومه د معاهده د حدیبیه وا بظاهر خو ناقابل تسلیم وا خدایي پس منظر کې ډېر لوی فائدہ پرته وای هغه پس منظر کې
ډېر لوی چې پیغمبر باندې موعقیده مضبوطه شي. ولتكون آیة للمؤمنین ویهدیکم چې ګای کې الله تاسو صراط مستقیم نه غلارتا چې سرکمسټانسز ته ګوره چې کوم ځای جنگ کې خیر دی کوم ځای په امن کې خیر دی. هر ځای په جنگ کې خیر نشته، کله جنگ خیر راوړي او کله امن خیر راوړي. کله چې سره د غصې اظهار کوي او سړي د خلو وای کله هغه خیر راوړي او کله چې سړی خاموش پاتې شي. کله سړی خاموش زموږ په وطن کې یو ضرب المثل مشهور دی، وایي کله به د حکمت عملي نه کار اخلي. په دې اوس خو باترومونه دي او استراحتونه دي فلان فلان هغې ته سړی تقاضو له پخوا خو موږ سارا ته لړو تاسو هم داسې کوئ صدر به هم ځان باندې واچو تقاضا به هم پوره کړه تقاضا به پوره یو سړي ځان باندې صدر اچوله تقاضا یې پوره کوله څوک خبیث خونې هلک راغی نوجوان هغه ته صدر راکړه مشر سړی بېعزته یې کړه مشر سړی صدر اعتراف کنه بے پردیش ناغزار ځان زر اوچ کو او پرتواخ وتړ او واسکټ جیب کې لاس واچو 500 روپیا غلا ورکړ او نوجوان له سره 500 روپیا خلک چې خبر شو ورته کاکا تا خو ډېر جیب کارو کو اخو مړول پکارو خبيث بچي هغه ډېر دلالت کړل او تا ولا څوک 500 روپیا دی ورکړي وې دا مې د حکمت عملی نه کار راستي څنګه کار راستي حکمت عملی نه بل ورځ دغه کاکا مقابله کې زیات مالدار سره تقاضا پوره کول کناستو نو خو دا جوړه مزه بس صدر راخکا هغه 15 کړي دی بل رسول الله کی هغه مالدار دی دی بل رسول الله کی دی بل رسول الله کی نو دا هغه زم نه صدر راخو نو چې هغه نه صدر راخو نه غزل پر توغه او تماچه راوسته ټک ویشت الله اندې وکړو خپلني کاکاوي ما حکمت عملی نه کار غوښته چې زه به بدنام نشم او دیم دغه انجام ته ورسو صحیح نو که پرون هغه دغه تماچه نو هغه جیل کې پروت ځکه مرګ دی هغه کله به ډیپلوماسي نه کار اخلي حکمت عملی نه وکړه نو دا موقع او محل ته ګوري خدا لکوک او شارپ دماغ غواړي څنګه غواړي شارپ دماغ غواړي چې د خبرې جواب کوم ځای ورکول پکار دي او کوم ځای خاموش پاتې کېدل پکار دي کوم ځای خاموش پاتې کې الله تعالی فرمایي صلح حدیبیه کې چې دا ناقابل تسلیم شرایط در باندې ما تسلیم کړل دا د هغه موقع تقاضا و راي موقع ځکه ډېر سنسټیو موقع و او چې ډېر سنسټیو موقع و نو ما وایي چې د دې پس منظر کې تاسو له ډېر خیر درکوم وایي هدیهکم صراط مستقیما چې تاسو ته نه غلار خو نه غلار معنا چې ماحول ته وګورئ چې د ماحول تقاضا باندې کوم حرکت کول پکار دي نو دې په وګوره په میدان جهاد کې سړی وي نو کسړی تختی نو دا غیرت ته لږ زور سره او بیا مسلمان د لپاره خو ګناه کبیره ده مسلمان لپاره ګناه کبیره ده خو بعد اوقات دا تیغ د جنگ حصہ وي دا تیغ ته د جنگ حصہ قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي الا متحرفا لقتال کبه تور استراتیجی ته تختی څنګه نو یو وډ بی ریوارډ بعد اوقات هغه آرمی والا کم کمانډنټ چې وي هغه خپل آرمی ته وایي ایجو صحیح ایجو یعنی کوم پوزیشن چې تاسو هغه ته واپس راشي نو آرمی والا په شا باندې راوړل کی صحیح خو هغه د سایډونو نور آرمی سپریډ کړي نور آرمی سایډونو سپریډ کړي نو دا دشمن لري تعاقب کوي پر تقدیمون کو سو کی تعاقب کی نو دا غي پلاټون چې لري تعاقب ته څنګه را دن نشي دا آرمی بسیج دا آرمی زکی بسی نو خو بظاهر کو تقدیدل دي د میدان نه خو بظاهر تقدیدل دي خو په حقیقت څه شي ده استراتیجی ده نو دا و ماحول ته ګوره چې کوم ځای کومه طریقه خپلول پکار دي ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها أنور غنيمتنا تاسو لا تروس قدرت پہ ندی حاصل کرے قد حات اللہ بها والله تعالی پاگے بانے حات کڑر اگے مار کڑی دی حاتے پہ کڑے اگے تاسو پر سکڑی دی مار کڑی چې نیکسٹ ایئر با دغه علاقه ني صحیح دغه نیکسٹ ایئر با دغه علاقه ني صحیح وکان اللہ علی کل شیء قدیر ادھے اللہ تعالی پار شی باندې قدرت لرونکي نو بات دې د دې یو آیت دا ریفرنس ته دغه ټول واقعي ته حدیبیه والا ته چې الله تعالی د اول اسنه تاسو نه بندو ساتل تاسو کې تحمل او بردباری پیدا کړه په دې کې لوی حکمت عملی او بهترین نتیجه مد نظر وا الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآله واصحابه اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسكن تلاوتنا على الليل وانا النهار صلى الله خير الحافظ ہمیں جہاں ڈر میں تو پس ایمان چارج الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ تَاكِدْ سَرَا غَسْطَلِ وَاللَّهُ تَعَالَى مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وعد مضبوطات بنی اسرائیلنا دولسم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ تَاكِدْ سَرَا غَسْطَلِ وَاللَّهُ تَعَالَى مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مضبوط وعدہ دا بنی اسرائیلنا وبعثنا منهم امونگا مقرر کریو دوینا 12 دولس نقیبا سرداران. نقیب مانا دا قبیلے مشر، نقیب مانا نو بنی اسرائیل وی 12 قبیلے، نو دا ہر قبیلے یو مشر. وقال اللہ تعالی وینی معکم زستاس ملگریما لئن اقمتم الصلاة کتاسو قائم کمز واتیتم الزکاة اورمک زکاة وآمنتم برسولی ایمان مراوڑو پر رسولانو زما وغزرتموهم اردیت رسولانو تعظیم مکڑے واقرضتم اللہ قرضا حسنا قرض موکڑے اللہ تعالی خیست قرض مانا صدقہ چیریٹی لو کفرن عنکم سیئاتکم زبور جوم دتاسونا گناہون استاسو ولا ادخلنکم اخامخا بداخلکم تاسو جنات باغنتا تجری من تحتها الانہار چی بہیگی بدلان داغین نیرونا فمن کفر بعد ذالکا چاچ کفر کو پس ددی منکم دتاسونا فقد زول سواء السبیل نو دخطاکل برابر لارا نو دیکھ یو نکتہ وعزرتموهم چې پیغمبر باندې صرف ایمان کافی نه دی بلکہ پیغمبر له تعظیم ورکه صبر کې ولا تعظیم عزت ورکه دی لوی دا به عقیده چې پیغمبر د زمانه د ټول مخلوق د بهترین شخصیت وي. صحیح. دویمه مسله قرضا حسنا، دلته خو ته مراد صدقه ده، خو شریعت کې قرض حسن څه ته وایي، قرض څه ته وایي او دین څه ته وایي. درې شیونه دي، دین، قرض او قرض حسن. درې واړه قرضې دي، درې واړه لون دي، خو شریعت کې مختلف تصورات دي. نو دین دا هغه قرض ده چې په اغستو د څه شی باندې پتا لازم شي او ته په ادا کولو قادر نه یې. لکه شیرشانه زه ګاډی اخلم، ساخله کار موټر مې ته واغستو خو پیسې را سره نشته، پیسې را سره، نو دغه قرضه چې کوم زما په ذمه ثابته شوه دې ته شریعت کې دین وایي. صحیح ورته دین دا د عقد او د سیل او پرچیز په اساس په سړي لازمیږي، لہذا په دې کې تاریخ فکس کول لازمي دي. څه شي تاریخ د ادایګۍ پکې مقررول لازمي دي چې دا پیسې به کړه درکو فلانی تاریخ باندې، اس کا تاریخ باندې درته ونه شو. نو شیر سره ټلیفون وکړه چې ما خو نن وعده کړو خو پیسې نه برابرې کیندې پوي چلو اس خبره نه بل تاریخ مقرر شي دې دین وایي. دویم شی د قرض چې زه نقد پیسې وغواړم دا جباري نه چې $1,000 راکا قرض، قرض حسن نه، کوم قرض؟ قرض. نو چې صرف قرضي او صرف قرض ورته وای نو بیا هم تاریخ مقرر لازمي دي چې آینده کال په دې ورځ به درکوم، آینده کال په دې ورځ به درکوم. او دریم د قرض حسن. نو قرض حسن دې ته وای چې زه نثار احمد ته وایم چې یو $15,000 راکا قرض حسن. صحیح. نو باید چې د په ذهن کې دا وي چې د دې د ادایګۍ لپاره فکس تاریخ نشته او چې څو وخت د سره وشي به راکړي چې کله وشي نو بیا به راکړي. اره دې قرض حسن ډیر لوی اجر دی، قرض حسن ډیر لوی اجر دی، ځکه دا سړی غواړي نه، دا سړی بلکې د سہولت ته ګوري. د چا سہولت ته ګوري؟ د مقروض. د چا سہولت ته ګوري؟ د مقروض سہولت ته ګوري چې د څو سہولت نو برته راکړي. نو یو طرف ته خداغه طرف د احسان چې نه تاریخ فکس، نه تاریخ فکس او نه مطالبه کوي، نه مطالبه کوي بلکې ما سہولت ته ګوري چې کله ور سروشن را به کی. صحیح. خود دین جاره ته شریعت اسلامی ما ته وایي چې اوستا وسوی او ته نه ادا کړه دا ظلم دی چې وس دی وی
او نه ورکه دا ظلم دی. مثل الغنی ظلم. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمای چې وس درسي او هغه سړی دا شی ډیلې کوي ادایګي ډیلې کوي دا ظلم دی. او چې پیغمبر کوم شی ته ظلم وي دا لوی جرم دی. بیا څه شی دی؟ فبما نقضهم ميثاقهم فسبب دما تولد دوی وعده خپل لا لغنا مونږ لعنت کړ دوی وجعلنا قلوبهم غزول مونږ دوی قاسیه سخت يحرفون الكلمه عن مواضعه دای وچ تغییر ولې به کلمې هم مواضعه د ځایونو خپلونه د خدای قوانین به چینج کول. څه به کول؟ د خدای کتاب به چینج کول. ونسو حظا ادوی هیر کړوا حظا یو وافر ایسا مما د اغه علوم او یا د احکامنا ذکروا به چې دایته داغه په واسطه تذکیر او یاد ده نکړې شو. ولا تزالو او صلی الله تعالی فرمایي چې کومه طبقه چې د خدای قانون د خپل مرضی لپاره بدلی را بدلی د خدای قوانینو کې چینجز راوړي د خپل خواهشاتو په اساس باندې هغه باندې ته اعتماد نشي کولای. هغه باندې ځکه یو سړی که خدای سره پلی گیم کوي که یو سړی خدای سره گیم پلی کوي تاسو سره بس کوي دا خو به راخر ولا تزالوا همیشه بیت تطلعو چه تلعبا سلی غلا خائنت پخیانت منم ددوینا یعنی تو چه دی سرکل انوال شی اللہ تعالیٰ فرمائی دا آل کتاب ہمیشہ بستا دا تربکی دا خیانتگر خلق دے دا خیانتگر خلق دے سپیسیفکلی یہود الا قلیلا منهم مگر دیر لگ ددوینا اگئی بٹرس ورتی گی فاعفو عنهم دا فاعفو عنهم مانا اللہ تعالیٰ وی انوال کی گا ورسرما فاعفو عنهم مانا اگنور کا انوال کی گا ورسرما وصفح مختواروا ان اللہ يحب المحسنین تاکہ سر اللہ تعالی محبت ساتنے کو کارانو سر ومن الذین اب آکسانونا قالو چی اغوی انا نصارا چی منگا نصارا مانا نصرت کو ان کی دین دا اللہ تعالی عیسائن زانتا سوئے نصارا اخذنا میثاقهم مونگا غستلے و وعدد دوی فنسو دے پر خودلے و خزن یو وافر ایسا مما دا آغا احکامنا ذکرو بے چر دی تذکر شیو داغے پواسطا فاغرینا بینهم الغداوتا مونگا چولے و ملت دوی کی دشمنی والبغضاء بغض الى یوم القیامت تر روز دا قیامت و سوف ینبئهم اللہ ازر چی خبر بو کہ دوی تا اللہ تعالی بما کانو یسنغون پاغشے چھ دوی لگیاو دا کم عمل کولو یا اہل الکتاب والی کتاب قد جاکم رسولنا تاکی سر راغلے تاستا رسول زمونگا یبینو لکم چاگو بیانی تاستا کثیرن دیر مما آغا کنتم چوئی تاسو تخفونا پتولمو من الکتاب دا احکامو دا کتابنا نو تاثر تورات او دا انجیل کم حکمون پتکڑی دی مولایانو ته وای او هغه مونږ دی قولی محمد رسول الله چې راشي او ټول خلکو ته احکام کوي چې دا حکم د کتاب الله دی دا په انجیل کې او په تورات کې خدای پټ کړی دی ویعفو عن کثیر پیغمبر پریگی عن کثیر دیرا غا حکمنا چتاسو پٹکڑی دے قد جاکم من اللہ تاکی سر راغلے تاستد اللہ جانب نور رنا و کتاب مبین او کتاب واضح کے نوز دی نور نس مراد دی قد جاکم من اللہ نور تاکی سر تاست راغلے اللہ طرف نہ رنا نو قرآن کریم کے سلور نور ذکر دی سو نورا یو سورہ نور کے آیت تے جگہ ذکر کئی کہ اللہ تعالی نور دے آیت نمبر 3 ذکر اللہ نور السماوات والارض اللہ نور السماوات والارض
الله تعالی رڼا د اسمانونو د زمکو دا نو الله تعالی خپل ځان ته سوې نور چې څه نور یم رڼا یم او موجوده سبق فقد جاءكم من الله تاکي سر راغله تاسو من الله د الله جانبنا نور رڼا د هدایت چې پیغمبر دی پیغمبر علیہ السلام ته الله تعالی سوې رڼا ورته وي نور د هدایت ورته وي څه وي ورته نور د هدایت ورته وي سوره تغابن آیت نمبر 8 فآمنوا بالله ایمان راړی الله تعالی باندې الله نور دے لکه څنګه چې سورې نور کې وي ورسول ایمان راړی پر رسول د الله رسول نور دے لکه څنګه چې نن سبق کې الله ذکر کوي والنور الذي انزلنا او په هغه نور باندې چې مونږ نازل کړی دی نو قران ته مراد دی نو الله نور دی څوک اللہ نور دے نمبر 2 قرآن نور دے نمبر 3 پیغمبر نور دے صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نور دے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ آیت نمبر 255 پیدا موقع 255 اللہ ولی الذین اللہ تعالی دوست دا کسانو آمنو چی ایمان راوڑے دے یخرجهم راو باسی اللہ تعالی دوی من الظلمات دتیرونا الى النور رناتا اللہ تعالی دتیرون راو باسی چرتا رناتا نو ایمان نور دے سشے دے ایمان نور دے نو اللہ نور دے نمبر 2 رسول اللہ نور دے نمبر 3 قرآن نور دے اچھے دے واڑو بائیں ایمان راڑے رنا براوز رنا برترا سلشی رنا برترا بلکہ تائید دے خبری سورہ ابراہیم لنبنے آیت الف لام را کتاب دا عظیم الشان کتاب دے پیدا موقع انزلنا و منگا نازل کرے دا کتاب لتخرج الناس چراو باس خلق من الظلمات دتیرونا الى النور رناتا اللہ تعالی دا کتاب منگتا تا نازل کر دے او پیغمبر نو اللہ نازل کر چاہتے نازل کر پیغمبر تا صحیح نازل کر قرآن نازل کر نو منگو نور راگے سشے راگے د نور د طرف نہ راغے نور تر راغے نور راغے سشے قرآن دے نور راغے مانا قرآن دے د نور د طرف نہ راغے اللہ د طرف نہ نور تر راغے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا صد پارا لیخرج الناس من الظلمات الى النور چې خلق د تیرونا نور تا ورنا تر وباسي نو پتہ ولګی دا چې چا په قرآن او په محمد رسول الله او په الله ایمان دی دای پرانا کې دي نور خلک ټول په تیاره کې چک وای نور خلک ټول په تیاره کې پتہ نه لګی چې سر لګی چې په لګی دا ټول کندم دي دا قرآن نور چې سر نشته ټول سری دا ټول کندم دي دای چې سر ماته چې په ماته خو سپریچوالي ماته فزیکلی نه صحیح سپریچوالي څوک لاندې ستګی نشته څوک کان دي غوګونه نشته څوک ګیان دي ژبه نشته ها څوک فل دي ها پیجن قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فإنها لا تعمل ابصار اصل لندوال دسترگو نہ دے ولكن تعمل قلوب التي في الصدور اصل لند آگا دے جڑی ہوندے اصل لند آگا دے جڑی ہوندے واپس پل سبق قد جاءکم من اللہ تاکہ سراغ لیتا صد اللہ جانبنا نور رنا دے ہدایت کے رسول پاک دے
وکتاب مبین کتاب واضحون کے یادی به اللہ و ہدایت کے دی واسطہ بانے اللہ تعالی من آجاتا اتبع رضوانو چاہ اتباع کے یعنی غالی رضامندی دا اللہ تعالی سبل السلام اللہ ورطا برابر لارد سلامتیا نو اس پتہ ہو لگے دا چاہ دا قرآن سو کے اتباع کئی دا محمد رسول اللہ سو کے اتباع کئی دا قرآن اتباع کئی او دا محمد رسول اللہ اتباع کئی اللہ تعالیٰ فرمائی دا دی پر ذریعہ بورتدا سے اللہ رخیم چیز تا سلامتی حاصلی گی سب حاصلی گی سلامتی دا بدن مراد نہ دا بلکہ سلامتی دا مغزو مراد دا دا مغزو با صحیح سالم بھی دا با صحیح مغزو با صحیح سالم بھی ادروائز ہو سوچ دنیا دارہ کے غرق نہ دا محمد رسول اللہ اتباع کئی نہ دا سنت اتباع کئی نبی علیہ ونی کی نبی ایسا نہیں لیونی دی بلکہ مولانا ډیر عجیب خبره کړې ده چا مولانا روم چې آل دنیا سویا جی بری چې آل دنیا چوسګه دیوانه اند در بلا دیو ساجیب خبره کړې ده چې آل دنیا چوسګه دیوانه اند دور باش از او چنیل فرزانه اند هغه وای دنیادار خلک د لیونی سپیدی دنیادار سو چې دین پر خو دی دنیا پس لګیای مولانا سو یاسری سګي دیوانه د لیونی سپیدی اوس لیونی سپی سره سو کیاری کوي کله لیونی سپی سره یاری کوي اچھا کې دربا بلکې چک پرېدا کله هغه لیاړ در باندې ولګي دي نصر ته لګي ریبیز درته لګي ریبیز نه قابل علاج دي ریبیز شي انا قابل علاج د پګرانه باندې کیږي نو غوي دور باش از او چنین فرزان اند د دوی نه ځان لري ساته لکه د عقل مند خلکو په شي عقل مند خلک لیونوس په سره تعلق نه ساتي صحیح اکني کده غره به عزت اورګه بس دا لا علاج بیماری ده نو دنیادار سره سکینی دنیادار محفل کې الته چرته خدای خبره کی د پیغمبر خبره کی د دین خبره کی دا خبره کیږي آلته په پلازا واسطه او آلته په سواسته آلته یو بلډینګ واسطه اولته زکه واسطه الته یو بزنس شروع کو فلان 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 ام دقه سيزنه به د ذهن کې به دنیا عظمت راځي صبر راځي د دنیا عظمت او چې د کوم شی ستا په ذهن کې اوزر عظمت راغی بیا به دغه لپاره قرباني ورکې دغه لپاره بس ورکې غټ قرباني ورکې نو قرباني بس ورکې یعنی کله به د ایمان قرباني وغیرہ لپاره ورکې چې دا پیسې را تاسو ځکه په نظر کې عظیم شوی دی صحیح اوس دا مجاهدین چې د ځان قرباني کوي ځکه د په ذهن کې د خدای عظمت راغلی دی څه شي راغلی یعنی کوم شی چې ستاسو په ذهن کې دا چې دا عظیم تر شی دی دا غیر پر ځان قرباني کول څه مشکل کار نه دی اوس دوی په نسبت باندې دا شی د تصور کې ذکر نه راځي چې د خدای تصور دی په ذهن کې عظیم نه دی د دین تصور دی په ذهن کې عظیم نه دی او چې مسلمان چې کوم یو صحیح مسلمانی دا په ذهن کې خدای تصور شي دا عظیم تر ذات دی کله خوشاله شو دنیا او آخرت برابر دي لہذا کوئی بسم الله تکبیر هغه څه شعر شه بس اخو ورمنډه کوي صحیح او زمونږ کیفیت بل شان دی موږ بس چې امریکا کې اوسېږو زمونږ په ځان کې دا د دې شي عظمت ته چې سینې ویلې کې کورونه دا ډېر بهترین دي د رینالډي نه شمال طرف ته کوم کورونه چې ها دا ډېر بهترین دي شیر شاه سره کوم بي ام ډبلیو چې دا ډېر بهترین دي د نثار احمد کوم گاډي چې دا ډېر بهترین دي حاجی باری چې کوم بزنس روان کړی دا ډېر بهترین دی حاجی غنی سره چې کوم جاب دی صحیح نو څنګه دغه څه عظمت نظم لګیایم حسدم پیدا کیږي تاسو سره پیدا کیږي نه او په ما کې حرص پیدا یعنی چې حرص ما کې پیدا شون تاسو سره به حسد لازما پیدا کیږي چې ما کې حرص پیدا شو حرص معنا چې د سره کوم شی دی چې دا ما سره د سره کوم شی دی دا ما سره د سره کوم شی دی دا ما سره نه وایي چې تاسو سره دا ما سره نو بس حرص او حسد دا داسې لکه خزه خاوند او دا داسې بیماری دي چې په دې څوک مبتلا شه ژوند په عذاب شي یو د حرص بیماری یو د حسد بیماری یو د حرص بیماری یو د حسد بیماری اور انوشی اگر موجود ہے مگر په دې کې د څه هغه پرېشن تر څو اکثر ځای کې فاصله وي چې اکثر و جاهلان
یادی به الله من اتبع رضوان او ہدایت ورکے دے بانے اللہ تعالی آغا چاہتا اتبع رضوان او چاہی فالو کئے رضامندی دا اللہ تعالی سبل السلام اللہ تعالی ورطلار سلامتیاں برابر دا دماغ و سلامتیاں کما سلامتیاں دا قلب و دماغ سلامتیاں اصل سلامتیاں آغا دا کہ رسلی بدن ٹول ٹک ٹاک بھی پیم صحیح دی لاسم صحیح دی او که دماغ صحیح کار نکے نبی دا بدن سکار دے دلیوانی بدن سکاری صحیح کہ یو سڑی بدن ټول ٹک ٹاک دے خدا سره واټه باندې دا مضبوط لاس سکار دی د پیټه چتور شي ک پیټه چتور ته سړی باندې الته سړی باندې خو چې قدم ممکن دي تاسو دې دمه دمه نو پته ولګی دا چې دلته دې سره د سپیرټ سلامتی راځي دته شي ويخرجهم من الظلمات اراو باسی اللہ تعالی دویلا دو ظلماتو تیرونا الى النور رنعاتا بیزنی پیزن دا اللہ ویادیم الى صراط مستقیم ہدایت وکی دویتا جانب دلار برابرتا لقد کفر اللذین تاکی سر کافران شوی دیا کسان قالو چه غوی داوی چین اللہ تاکی سر اللہ والمسیح ابن مریم امدغا عیسیٰ زوید مریم دے اگئی جیسس لارڈ سشے جیسس لارڈ جب بل لارڈ نہیں تھے بس لارڈ سوکتے جیسس دے اتنا اللہ تعالیٰ فرمائی دا خلق کافران شوی قل تورت اوایا فمن یملک من اللہ شیئا سوک اختیار لرد اللہ تعالی دا غذاب دا فکور لکن لے کچر ارادو کی ایولک المسیحا چی حلاک مسیح زوی دا مریم و ام امور دو و من فی الارض جمیعا او سوچ ازما کی دی طور وللہ اخاص اللہ دا پارا ملک السماوات بادشاہی دا اسمانو دزمکی دا و ما بین او ما چمیز دا دی دوارو کی دی یخلق ما یشاؤ پیدا کہ اللہ تعالیٰ چھ دیو غواری واللہ علا کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ پار شیبان قادر دے نوز اللہ تعالیٰ فرمائل چھ جیسس تاسو لارڈ اولی وائی زکر چھ دے بے پلارا پیدا رہے سنگا دے بے پلارا پیدا اور چھ بے پلارا پیدا نہیں دا خبر تاستو یونیک کاری اور دم یونیک اور چھ یونیک دا تخکاری نا مختلف تصورات مخبل کری د خدای خبره نه منې دی باب کې دې به پلار پیدا ده څنګه پیدا شو خدای ته وګونی څه چې هغه سوې دی باب کې نو تل کې خپل ذهن اپلای کې نو څوک پکې دومره خطا شو چې يهوديان وې چې دې ولد زنا ده معاذ الله چې دا الجیټیمیټ زیره د مریم یا د یوسف نجار دا د مریم اخ شو دا د مریم سو اخشه و خور اور سره ناغه بر حضرت مریم به هم ټیک کیر کو نو دوی وی يهوديانو چې دا د یوسف نجار الجیټیمیټ زیره صحیح ناغه پکې دا خطا شو او عیسایانو چاوي د خدای د زکه پلار ته ضرورت پیدا نشه او چاوي د خدای زوی دی چې سوې چې د خدای نه الله تعالی وای چې ودخر زمونه خو ما ته وکړي چې زرته وام ما ته وکړي چې زرته وام صحیح نو تاسو ما ته وګنه کېږي خپل خبره پکې برابرې زمونږ په علاقه کې یو امام نو په رمضان کې خدا وتر امام جماعت سره کوي رمضان کې وتر ځان لنه کیږي صحیح اوس په دریم رکعت د وتر کې خو مونږ لاس پړو چې توبه اللهم انا وایو امام سے غریب خطا شو نو دریم رکعت کې رکوع تل الله اکبر نورستنا چې اور ساده زمیدار خلک دی طریقم نور چې امام با تصحیح څنګه کې یعنی فتح بسنگ ورکے چې هغه غلطه احساس ورته وشي نو څنګه ساده سړي ورته اوس ورکو وی امام سے غوږ وی امام سے غوږ صحیح جو غوږ تلاس امام سے غوږ رساقم پختون امام اپ د مسکی راوګرځي یو فحش کنځلې ورته کې دا هغه داسې ما ته صبر وکړه چې ورته بیا رسو کوم یعنی معنا دا واجب دی رانه هیر شو نو بس تاسو رکوع ته مسجد ته رایات بشیراته نو چې رایات نه بس اخر کې بس جساو کا خبره وستا هغه دغه ما ته وګ نه دي چې خپل مانیټری کې پکې دلته الله وایي چې ما ته وګورئ چې زړه تاسو هم چې عیسی څنګه پیدا شو نو دې وجه فرمایي چې یخلق ما یشاء پیدا کوي الله تعالی غشي چې را دیو کی والله علی کل شیء قدیر وقالت اليهود یهودیان و نصارا و نحن ابناء الله چې موږ زامن د الله یو واحباوه محبوبان د الله یو نو مونږ زامن د الله یو نو يهوديانو داوا ولر چې مونږ زامن د خدای ته دوره خوخي لکه پلار ته چې زوی خوخوي
خدای ته دوره خوخي لکه پلار ته چې زوی خوخوي نو زوی که څومره جرم وکي خو والدین داغه جرم منلو ته تیار نه تعویلونه کوي ولا څه کوي ولا زکه د مینې دی وجه اکم د زړه مینه چې اولاد سره نو سړی داغه جرم ته جرم نه وای اګنور کوي کوي دا څنګه نه اګنور کوي چې پر دې معصوم تعالی دی 1 روپۍ پیاله ماته کی مړ دی کی صحیح یا باغ پلار ولا سو کی سبا کې پلار استغفر دې سره تاوان کوي درو کوي کني کوي پر بچی له سره تاوان کوي خدا یعنی بچی جرم هغه سړی ته جرم نخکاری نو يهوديانو وي مونږ خدای ته دوره خوخي لکه پلار ته چې اولاد خوخي نو نتیجه دا ده چې مونږ خدای عذاب نه راکړي مونږ چارته کو خدای عذاب نه راکړي لہذا هغه جرأتمن کړ په ګناهونو کولو باندې دې تصور په کې څه پیدا کړ جرأت پیدا کړ په ګناه کولو باندې او عیسایانو هغه په بل انداز باندې وي مونږ د خدای محبوبانو په دې معنی چې خدای د خپل زوی کروسیفیکیشن کړي زموږ تقرب لپاره زموږ د ګناهونو پس منظر کې خپل زوی یعنی ګناهونو مونږ کو او اوس به کو او د نن 100 کال وړاندې الله تعالی خپل زوی کروسیفای کړ څنګه کروسیفای کړ دا ایکسپیشن او کفاره د زمون د ګناهونو نو چې څوک عیسی علی السلام باندې په دغه حواله ایمان ساتي نو عیسایان وایي دغه ګناهونه نه دي بس د عیسی علی السلام نماینده غ ګناه ته معاف کول شي د عیسی علی السلام نماینده ا ګناه ته معاف کول شي لہذا د ټول هفته یا ټول میاشت لګي چې څه کوي صحیح نو په یو سنډي باندې لرشي چرته په یو سنډي باندې چرته لرشي او هغه غزل مدله اوي او بیا د پریس وړاندې تیریږي د پریس وړاندې او هغه پاردن کوي ان بس پاردن کوي کنه چا کوم دی ارڅ کړی نو د بکسه کې پیسې ورته سره ورته د هر ګناه پیسې د هر ګناه یعنی مقرره قیمت چې ها دا شند اتل څه ګناه کړی ته دومره واچو صحیح نو بیا دا غوړانه تیر شي هغه له څه ور کې داخله کې واچو خپل کې واچي معاف ځکه دی وای دا د عیسانو مایندره د پریس څخه دا د عیسی نماینده او عیسی علیه السلام د خدای زویو او خدای کروسیفای کړ اصله پاره کروسیفای کړ چې زمونږ ګناهونه معاف کړي څه څوک زمونږ ګناهونه معاف کړي او کنه قل تورتا وایا فلما يعذبكم بذنوبكم ولي الله غضب تاسو په ګناہوں تاسو بل انتم بلکې تاسو بشر انسانان ممن خلق عام د اچا پشان لکه چې الله پیدا کړی دی یغفر لمن یشاء الله تعالی مغفرت کوي چاته چې وی غواړي او يعذب من یشاء عذاب ورکي اچا چې الله غواړي نو اوس دلته کې یو مسله چې عذاب د کافر د پاره لازم واجب دی عذاب د کافر د پاره لازم واجب دی هر چې مغفرت د مسلمان دی بخښنه د مسلمان ده دا د الله فضل او مهرباني ده تاسو شه او هر چې عذاب ورکول دي ګناګار مسلمان لا نو دا لازم نه دي دا د خدای په مرضی باندې موقوف دي چا ګناګار له عذاب ورکي او چا مسلمان ګناګار چې الله غواړي به زما افته سمجھ موافق وللہ ملک السماوات اخاص اللہ دا پارا بادشاہی دا اسمانونو دزمکی دا وما بینوما چی مزد دے دوارو کے دی ویلیہ المصیر ادغی اللہ تواپس دایا آل کتاب او آل کتابو قد جاکم رسولنا تاکی سر راغلے تاس رسول زمونگا یبین لکم چی اغا بیان کی تاس دا غلا فترت من الرسول پس دا انقطاع دا پیغمبرانونا یعنی پیغمبر تاسو تراغله پس د دې چې د پیغمبرانو راتله منقطع شوی د پیغمبرانو راتله منقطع شوی نه راتله پیغمبران نو شپږ سوا لس کاله د عیسی علیه السلام نه بعد دنیا ته یو پیغمبر نور راغله سوره کاله شپږ سوا لس کاله ځکه پیغمبر علیه السلام پیدا شوی د 1500 یو او یا سنه عیسوی کې 1500 یو او یا سنه عیسوی کې او سلويخ کاله بعد ورته سملاو نبوت ملاو شو نو شپږ سوا یولس کاله شو شپږ سوا نو په دې شپږ سوا یولس کاله کې دنیا پیغمبر نو کتلې نو پته لګي لوی موده قد جاکم رسولنا تاکہ سر راغلے تاس پیغمبر زمونگا علا فترت پس دین قطاد رسولانونا ان تقولو اس اللہ ویدہ میں دیر پر را لے گلے
ان تقولوا چې تاسو نو وایي د الله دربار کې چې ما جاءنا من بشیر ولا نذیر چې نه راغلی مونږ ته هیڅوک بشارت ورکوونکی او نه ير ورکوونکی فقد جاءکم بشیر و نذیر تاکي سره تاسو ترغه بشیر او نذیر والله علی کل شیء قدیر الله تعالی پر شی باندې قدرت لرونکی دی و اس قال موسی لقومه یا تعاجوا موسی علیہ السلام کو پل تو زما قوم اذکروا نعمت الله یاد کئ نعمت الله تاسو باندې اذ جعل فیکم ذکر الله تعالی لے گلے تاسو کې انبیاء پیغمبران وجعلکم ملوکا الله تعالی ګرځولې تاسو بادشاہان. نو دې ځای دوه مسلې. یو مسله دا چې د بنی اسرائیل نو وړاندې نبوت او بادشاہت دواړه په یو شخصیت کې نه جمع کېدل. نبی به جداو بادشاہ به جداو. اگر چې بادشاہ هغه به سبجیکٹ نبی تا بادشاہ بسو جواب دے پہنچا تھا پیغمبر تا بادشاہ به جواب دیو پیغمبر تا خو پیغمبر به جداو ہاں بادشاہ به جداو. او بنی اسرائیل کې پیغمبر او نبی دواړه یو لکه داوود علیہ الصلوۃ والسلام هم نبی او هم بادشاہ. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام هم نبی او هم بادشاہ. نو دا یو معنا چې خدای تاسو کې پیغمبرانو مقرر کړل او بادشاہانو مقرر کړل. او دوه مسله چې وجعلکم ملوکا خدای تاسو ټول بادشاہان کړی. بنی اسرائیل ته الله تعالی وایي چې خدای تاسو ټول بادشاہان کړی. ابن عباس سے وایي چې هر هغه بنده چې هغه سره د سر سورشتا کور څه شته د سر سورشتا کور شذا اشتا بچی اشتا شذا اشتا بچی اشتا روزگار اشتا او سورلی ورسر اشتا دے بادشاہ دے دے سرے دے بادشاہ دے نو چې سر سور در سر اشتا د یو کمرې اپارټمنټ څه شي د یو روم اپارټمنټ نمبر اول شذا دشتا بچی دې همستا یو دوا لونه یا زمانه څه چی بچی دې دوا او رائټ در سره همستا سر سره گاڑی در سره همستا اگر چې پاغه باندې سلور زره 3 روپۍ د انشورنس نه غوښتي بیو گاڑی در سره ده او سلور زره د پاغه باندې پیسې واغستې اجباري تر یو بیوک ده دا غته ټوټل 15 زره ده د انشورنس نه کړي سره واغستې دغه ته وایي کاش کاو او دا وخت چلی دې اجباري زما په خاطر تاریخ کې بچا سودا سے گاډي میرا غره ما سره سم کې ما د جماعت راځي ما پاګه چلوي یا په هغه راځي چې د دې ما ته وایي دا ستاسو ګاډي سواري شو دا چې ولهم پاګه چلوي او کنه نو ګاډي هر څنګه چې در سره بیوک در 1987 یا کار سره خسور لیدا بس بادشاہ ہے نو بے بادشاہ هغه څوک چې ګاډ ور سرویس تا. ابن عباس سے سلور سیزن ذکر کړی دي سوشو سلور کور شذا بچی پینځه روزگار او سورلی نه زمانه ګاډ نو اسبو یا بکیمل یو شی بو وآتاکم ادرکڑی اللہ تعالی تاستاما آغشی لم یوت احدم من الغالمین چنید ورکڑی اچھا تد مخلوقات مخکستا سنا نبوت و پیغمبری و بادشاہی پا یو شخصیت کستا سنا لوان دے اللہ تعالی اچھا تنو جمع کری تاسو نمبنی خلق کی چھ بادشاہ مو پیغمبرم دے و بادشاہم دے. یا قوم او قوم زما ادخلوا الارض المقدسه داخل شیزمکه مقدس آیتا كتب الله لكم چې مقرر کړی الله تعالی تاسو او د داوود او سليمان او د موسی علیہ السلام ټول نوړاندې یوسف علیہ السلام پیغمبرمو او بادشاہمو او پیغمبرمو. ادخلوا الارض المقدسه چې داخل شیزمکه مقدس آیتا كتب الله لكم چې مقرر کړی دا الله تعالی تاسو د پاره لازم کړی دی خدای تاسو باندې چې تاسو به اراده کوئ نو الله به هغه ته ور داخل کی. کوم ازمکه مقدسه بلاد الشام بلاد الشام او بلاد الشام مسوار تاسو ته ذکر کړی دي چې موجوده لبنان ټول موجوده اسرائیل ټول فلسطینین اتھارٹی ټولا جارډن ټول
a big part of Egypt, another big part of Iraq, the whole Syria, and a big part of Saudi Arabia. Deta Bilad al-Sham hoy. Deta so Bilad al-Sham, the Sham watan. Deta so the Sham watan. Usko Sham warkota kone mulk te. Sahi? Na. Daga tool chili the Quran pa wala or the Hadith pa wala. Deta so Bilad al-Sham. ادخلوا الارض المقدسه داخل شي اسمکه مقدسه آیتا كتب الله لكم چې مقرر کړی دا الله تعالی تاسو د پاره یعنی تاسو اراده وکړئ نو خدای به درکړي ولا ترتدوا ادا کلو چې الله تعالی فرعون هلاک الله تعالی اجباری فرعون غرق کسره د هر څه نو خدای موسی علیه السلام ته حکم وکړ چې اوس د بنی اسرائیل واپس بوزه بلاد الشام ته چرته بوزه بلاد الشام ته نو چې موسی علیه السلام دې ته وې د خدای حکم دې زوبه بلاد الشام ته واپس نو دوی وې توبه مونږ خو نزو التکم خلق چې سټل دي هغه ډېر جنگیالي خلق دي هغه څوک دي هغه ډېر جنگیالي خلق دي هغه جنگیالي خلق مونږ به ژوندۍ وخوري مونږ یې سره د جنگ وس نه لرو مونږ یې سره د جنگ وس ولا ترتدوا على ادباركم امگر دے پشاگانو یعنی تخت ایمان فتنقلبوا خاسرین کنی ابگر دے لوزر قالو دے او موسیٰ ان فیہا تاکیق سردا بلاد الشام کے مقدس مکہ کے قوما جبارینا یو قوم دے جبارینا جنگجو خلق دے سختگیر خلق دے جبار مانا سختگیر وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا اتاکی سر منگار گزن داخلے کو دیتا حتی یخرجو ملا مگر علا چه دغ خلق دغ ازمکی نوزی نو که اغی اوتل اچرتا بالخوالار الامریکی و برطانی تا ازمکی خالی پری خود بیا منگلار چوئی سو پوری اغیشتا نو منگال تزونا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا كَدُوِي اوتل دیزمکنا فَإِنَّا دَاخِلُونَ تاکیق سر منگ داخلی دن کے بیا قال رجلان من الذين اویدو کسانو دا آغا خلقنا یخافونا چی ابو یریدل یعنی دا بنی اسرائیلونا دو کسان دا یو نمو یوشع ادبل نمو کالب دا یو نمو یوشع ادبل نمو کالب ادا دا خپل قبیلے چیفو مشران اغی دی قوم تا خطابک انغم اللہ غلیما انعام کرے واللہ تعالیٰ دے دوارو باندے اگئی ورطسووے وے ادخلو علیہم البا گورے بزدلی مکوئی سمکوئی کمزوری مخکارا کوئی د شارونو د دروازو د غاڑی ورننو دے بس چه سنگ ورننو دے اللہ تعالیٰ بدل کامیاب دے ادخلو علیہم البابا داخل شیدو ایمان د دروازے طرفنا فیضا دخلتمو کلچ تاسو داخل شید دروازے تا فَإِن لَكُمْ غَالِبُونَ تاکہ سرطاز غلبہ مردن کے وَغَلَ اللَّهِ خاص پا اللہ بانے توکل کے ان کنتم مومنین کتاسو ایمان لرن کے قالو دویوے یا موسیٰ او موسیٰ انا لن ندخلها تاکہ سرمونگا جزن داخلی گدی شارتا ابدن کلوں ما دامو فیا چسو پورے داخلک دی پاگے کے فضحب لارشت وربکا او رورستا ربکا مانا ربستا نو بنی اسرائیل و مشر رورتا یا پلاتا سوی رب بیوتا تربیت کا ان کے فقاتلا دوارا قتال و جنگو کئی انا ہاونا قاعدون من بدی زینا سو انتظار باندے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام وی رب اور رب زما انی لا عملکو زی اختیار نلدن الا نفسی مگر دزان پل واقع او ضرور پل ففرق بیننا فیصلو کے جدا والے کے میزمون کے او میز د قوم بدماشانو کے چو اللہ ستا حکم دے د خدای د حکم نہ سرتابی کول عذاب ل دعوت ور کول دی خدای ویزو ازما رور مون خو تیار یو مونږه تیار یو اوس د مونږ د قوم په انکار باندې کوم عذاب راولي چې مونږه دواړه بچو ساتي ففرق بیننا جدا والے کے زمونږه ارده بدماش قوم مسکی نو اللہ تعالی وی چلو دې لپاره عذاب یو بل شان دی چې هغه من جمله من وجه عذاب دی من وجه اصلاح ده قال فإنا محرمة عليهم الله تعالی وی دازمک حرام ګرځول شوی دوی باندې 40 سنه تک سلويخ کال د نشنه وته دیتا د انکار کو اوس نزي سلويخ کال کې امکان نشته چې دې بدغه ارض مقدسه ته یعنی بلاد الشام ته ور داخل شي نو څو کدی چرته بوزا دی وی بوزا سارای سینا ته چرته سارای سینا ډېر کوم دیتا
یتیہون فی الارض دی بمتحیر او ذلیل گردی زما کے فلا تاسا فکر من کے گما غلل قوم الفاسقین پا بدماش قوم بانے فاسق قوم بانے. نو موسیٰ علیہ السلام دی بوتل صحرائے سینا تا. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمت اللہ علیہ لوی مفسر دے اگر ډیر عجیبه خبره کړې ده. هغه وایي چې دا خلک په غلامۍ کې ایڈجسٹ شوي. فرعون په دومره مسلسل بادشاہي کړې وه او د دوی بنیادي حقوق یې غصب کړي وو چې دوی په غلامۍ کې خوښ شوي وو. هغې مزاج ګرځېدلی غلامي څه ګرځېدل خوښ شوي وه سلی وړي خوښه شوي وه غلامي مزاج ګرځېدلی وه. دې وجې د غلام قوم نه دا تقاضا کول چې ته به څه قرباني ورکړې. قربانۍ ته نه دي قربانی نہ ورکے. نو اللہ تعالیٰ بھی سارا سینات ہے بودا. نو اگے کی فلسفہ وا حکمت پکے حکمت پکے داو چې دا کم خلق په غلامۍ کې لوي شوي دي نو دای بده سلوخ کاله کې وفات شي. سلوخ کاله کې دای کې سجوندې وفات نشي. نو دا غلامانه ذهنیت به ختم شي او کم نوې جنریشن چې راځي او په سارا کې هغه ډیولپ شي. نو په سارا کې چې خلک ډیولپ شي غلامي نه مني. سارا کې چې خلک غلامي نه مني ډېر آزاد منش خلک کی هغه د شام مشرک نه مني. اور ډېر آزاد منش خلک یې وي ته سمته ډیکلیشن نه کې. نو الله تعالی حکمت عملی ورته وښودله چې دې صحرا ته بوزا. نو صحرا کې دا زوړ نسل چې غلامۍ کې ایڈجسټ ویل دی به ختم شي او نوې نسل چې په آزاد صحرا کې آزاد فضا کې لوي شي هغه به ازادي منشي. سبې ازادي ای به د خپل حقوقو لپاره هر قسم قربانۍ ته تیاری د خپل رایټس لپاره هر قسم قربانۍ ته تیاری. او واقعي دغه وشوه چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ای په صحرا کې دواړه وفات شو. دا غي نه بعد په دغه دوه کسانو کې یو کس چې یوشع دی علیه السلام هغه پیغمبر شو. یوشع علیه السلام چې دغه نوی جنریشن ته وې چې زئی چیزو نه بس یو سره تیار شو. زئی چیزو ویرا دی چیزو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا الحمد لله بالقران العظيم. اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمعنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين.